د بعضې کسانو خو جي د طلاق نه یقیني درته یې مسه کیلونه سازه کړي او ګوره کور والی پې طلاق یو پته ورته نه لکه د الله بنده لکه دا ویډیو تاسو داسې ایمرجنسي ټایپ کې کوم خام ځکه چې پرون د هغه کس وخت پوره شو ټایم پوره شوی زما د مخې دا خبره شوې وه زه یو ځای کې ناست وم یو سیټ ته او د یو دوکاندار او د یو ګاهک خبره اتره وه واورئ ښه د دوکاندار او د ګاهک یو خبره اتره روانه وه نو څه پیسې پې پاتې شوې پیسې نو دوکاندار ورته ویل لکه مړه یار دا پیسې به ته ماله کله راکې یار نو هغه سړی ورته څه وایي ګوره هغه دوکاندار ورته ویلي هم دا نه دي چې ته ما چې طلاق وخوره خو صرف به ورته وایي مړه دا پیسې به ته ماله کله راکې یار دا پیسې لږې راکه نه نو هغه څه کوي هغه ورته څه وایي وایي ونیسه وایي دا 3 ګوتې دا 3 ګوتې لاس کې ورکړه اوس زه ګورم ښه وایي ونیسه وایي دا 3 ګوتې او وایي که چېرې پیسې مې درې د پلاني په ورځ باندې رانه وړې ګوره پرونۍ ورځ یې پوره شوې ده پرونۍ ورځ ښه وایي که چېرې دا پیسې مې دله په پلانې ورځ باندې را نه وړې که نه نو په ما دې 3 کاڼې دا ښځه سي دغه نور تاسو ښه پوهېږئ لکه زه پسې راپاڅېدم خو هغه د ظالم بچي د مخې سره هغه دا کلاشنکوپ یې ډزولی و د روشنۍ دا کالتوسان یې جي ډزولي وو یقیني کوم زموږ په دې پښتنو کې خو مړی یو حل هول دی الله دې مونږ ماف کړي خو الله دې مونږ ماف کړي خو زه چې د حالاتو ته وګورم یقیني ته ډېر داسې زموږ وروڼه به وي چې په کور کې به خپل کور والا څه کوي بس طلاق کې به ساتي زه به صرف دومره خبره وکړم ډېر به پکې داسې چې ځان نه به خبر هم نه وي پوه شوې به خبره نو زه چې راغلم لکه ما ورته ویل ته څه کوې یاره اوس مولوي صاحب په خبرې باندې یقین نه کوي ما ورته ویل چې دا خبره داسې لکه نو دې اوس ضرورت و خو بهر کې بیا هم زه مولوي صاحب زه یې وله ویراوړم یې وله یاره اوس پرونۍ ورځ شوه او زما سره چونکې غم و زه خو دې خبر وم چې دا خبره خو بل شانتې ده پرونۍ ورځ شوه او عکس ته مې رنګ وکړو مې څنګه چللی جي وایي مولوي صاحب اوسه پرونۍ ده راغلې ما یې ښځه وروسته به راشي لکه پرونۍ ورځ پکې تېره شوې بل ځای کې یو جګړه شوې وه جګړه او هغه کس وي وایي که چېرې دا ټول کلی علاقه به راټولومه ته به ما سره روغه کې په خپو به راته پرېوځي او که چېرې دا کلی راټول نه شو که نه نو په ما د 3 پیرې دا ښځه داسې بیا د هغوی روغه وشوه ما ته خبر را ورسېدو د هغوی روغه وشوه څنګه وشوه بس هېڅوک هم راټول نه شو روغه یې وشوه لکه دا الله دې مونږ ماف کړي یار نو دا خو ګوره معامله ډېره خرابه ده یار ښه دی چې د بعضو خلکو له الله دا ښځې ورکړي بس یاره یو کیلو نم پې سازي کړي ډک دې سیټ ته هم رابغو او هغه سیټ ته هم رابغو مړه ښه دی چې مونږ له الله دا ښځې راکړي دي یقیني ته هم کېږي دا به څه وې هلکه نو دومره بېدباره زندګي ته ولې تېری مړه چې خلک د باندې اعتبار نه کوي بېدباره زندګي ته ولې تېری او صرف زموږ دا کور والا بس داسې کیلوني دي چې مخې ته راوباسو او مخې ته راوباسو نو ظالمه نو دغه کس ته یم د الله باندې تا خو پته باندې و ښځه بس خبره ختمه شوه ستا کور والا یاره ته به دې سره اوس میلاویږي ملاقات په سره کې ای د الله باندې ته ځان نه څه خبرې ستا بچي اوس پیدا کېږي هغه به څه نو مهرباني ده چې دې سونو ځان وساتئ خبره قسم وخوره زه خو دا پکې منځ کې ولې راولې نو ما وی زه بس ځم کور ته ځم چې هلکه تا چر کړی د الله بنده خو بس ما وی اوس کم ځای هغه عکس ما ته ځای ونه ښودوي مولي صاحب بس وی پرېږدی دا خو ډېر داسې راځي الله اکبر کبیره نو مهرباني وکړي چې داسې مخې ته مه راوړئ ګورئ نن هم دومره رنګونه راله او مولي صاحب دا خبره داسې شوې ده او په غوسه کې وم دا په خوشحالۍ کې خلک نه وي نو بیا به څه کې بیا چې دا بیبي تا سره نکاح کوي هغه به د بل سره نکاح کوي 3 میاشتې پس هغه به سره بیا میلاویږي د هغې نه پس په هغه بیا طلاق ورکوي بیا به دا 3 میاشتې پس بیا د هغې نه پس تاله راځي د الله بنده نو خلک هم په شرمونو خبرې هم کوي او بس په شرمونو په خپل ځان هم سړی وشرموي نو مهرباني کوي چې په دې خبرو اترو کې اوس کو به د ښځو د خاوندو زندګي نه تېرېږي بس صحیح ده جي هغو ټولو خلکو ته خبره پته ده چې بهی زندګي ټېرېده نه بس خبره پکې راله اوس د عامو خبرو کې ما ورته راولو نو مهرباني وکړي دې زونه ځان واړوئ جي ګورئ ښه ګوره ډېره غټه ګناه ده صحیح ده انشاءالله